بسم الله الرحمن الرحیم الموسیقى اردو کا سبق نمبر 53 قسم سوم در صرف یا جواب یا سی مصنف رحمۃ اللہ علیہ اجواب کے متعلق گردان وغیرہ جو قواعد و فواید سب ذکر کر رہے کہ اجوفی واوی دیسنا دی اجوف ولا ټول بحث تکي دی اجوف ولا بحث به ډیر وګد ده تر اخیره پر حسابي باندې پوسټ لیکل یا دی وګوره اجوف کی گردانه تر کومه پرې کړه ډېر 15 شپږ صفحو پرې کا سیوته از نصرین سرو دی نصرین سرون تجواب خی القول کهنا یله تل شي قول کول اصل کې دي چې واو وګورئ دا واو بدلیږي د الف سره خپل تاسو وګورئ قولا نه جوړ شي قال غویل یقول غبیای قولا په خبرې کول سره لکه قال اس نے کہا کہےگا فهو قائل کہنے والا قیل کہا گیا یقال کہا جائے گا قولا کہتی ہوئی فهو مقول بات کی گئی ہے الامر من قل کہہ دیجیے ورنہ لا تقل مت کہو ظرف من مقال کہی ہوئی بات یا جس جگہ بات بولی گئی ہو علالت من مقول و مقولت و مقوال کہنے کا ذریعہ مقول دی یلی واجه لکه کوم شای تو سره سپیکر مقول ده مقولتون ده مقوال و تسنیت مقالانی دا زرد پرش مقوالانی اسم علی ده پرش والجمع منه مقاولو مقاویلو افعل تفضیل منه اقوالو دا سره ډیر خبرې کوونکه ده والمنس منه قولا دا ډیر خبرې ده و تسنیت مقولانی قولیان والجمع منهما اقوالون اقاول قوال قولیات مقول اور مقولتن میں واو کی حرکت مقابل کو اس لیے نہیں دی مقولن کی تداسی نشی کول سے دا واو تی واو ولا حرکات کاف تاویر کی بیاونه جوړ کې مقولن ونه جوړ کې د سینه کیږي ویلي کې دونو در اصل مقوالن تھے د دوړ اصل کې مقوالن الف حذف کیا مقولن رہ گیا الف اتنا ڈیلیٹ کو پات شول مقولن اور حذف الف کے بعد تا زائدہ کی تو مقولتن ہو گیا اور بیا الف حذف کول نه بعد اخر کی تا پکې راوړه مقولتن شلو اور مقوال میں حرکت اس لیے نقل نہیں کی تھی کہ واو کے بعد الف کا ہونا مانع تھا مقوال اسم اعلی کبری صیغه ده دی کې ولې نه د غکړه حرکت نه د نقل کړه په دی وجه چې واو نه بعد الف رتل مانو لہذا ان دونوں میں بھی نقل حرکت نہ ہوئی دی کی حرکت نقل نہ شو کیونکہ یہ اسی کی فرع ہے دو دیغه فرق دی اثبات فعل ماضی معروف لگردان در تخای قالا قالو اغه ټولو کسانو خبره که قالت اغه ویلو قالتا غدوړ قلنا ان سب نے کہا قلت تم نے کہا مرد قلت ما تم دونوں نے کہا تھا قلتم تم سب نے قلت تم نے کہا تھا خاتون قلتما قلتن تم سب نے کہا تھا قلت میں نے کہا تھا قلنا ہم سب نے کہا تھا دزی کې د تای چې ګورا واو بقاعده نمبر 7 ومی قیدی په واجب نه دي کې چې کوم واو کنه قوالا یقولو اصل کې قال سے قالتا تک الف سے بدل گیا یا بدل گیا دی قال سے غنوان سے واحد مذکر غائب نه قالتا د تصنیم مذکر د تصنیم مؤنث صيغه پر د خالف سره بدل شول واو او دی قالتا نه بعد اور قالتا کی ما بعد میں اجتماعی ساکنین سے حذف ہو کر ویسے دا قالتا نه بعد کومي صيغه رسی کنا قول نه جوړیږي باندې جوړیږي قال نه قالتا قالتما قالتم قالتی قالتما قالتن د سیل شوالو خو دې کې اجتماعي ساکنین رغلو ولې لامم ساکن د الف ساکن د قالتا وسو ګره اجتماعي ساکنین د وجنه الف بخزه شو نه جوړ بشي قلتا قلتما قلتم بیا خواند نه کوي ویل دې وو حذف شوه مو به څنګه پاته لګي دې وو حذف شوه چال بداو کوڅ کوب باندې به پیش ولګو متب اندازه شې دې کې مخکې وو ځکه م جوړ کړل قلتنا قلتا قلتما قلتم د سی اخره پر قاف مضموم هو کې قاف مضموم شلو اثبات فعل ماضی مجهول لگردان د مکه شان دی د کې تدا کوله شي چې قو اعلان جوړیږي قو اعلان قیلاونه یل شي قیل گردان کې قیلا یل شي دی قیلا د دوړو په باره کې خبر شي دی قیلا ټول په باره کې قیلت قیلتا قلنا قلتما دې قیلتا پر خو بداله د خدا قلنا نه ونی سکنا تر اخره پر به یشون دي صيغه رسي معروف تی مجهول ولا قلنا قلتما قلتم قلتي قلتما قلتن قلت قلنا قیل در اصل قویلاتا قیل فاصل کې قویلا و نوی قیدی سی قیل هو انا می قیدی بنی د قیل شول اصل کې و قویلا ایوا ولا حرکات مکوب ته یوړو ساکن شو نه جوړ شو قیولا نه بعد واو مې سره بدل کو نه قیل جوړ شولو
قیل تا تک یہی تعلیل ہے قیل تا پر خواندہ دا قلنا سے آخر تک قلنا نبی آخر پر چکم دا جب یا التقاء ساکنین کے باعث گیری یا سکل دی دو ساکن جمع کی دل پوجی او غرزیدہ تو اس کی واوی ہونے کی وجہ سے دل خدا کا گردان مسر واوی دا اندی وجہ نقاب کو ضمہ دے دی یا قاب تا مزمہ ورکڑلا شدیزی کی واو حذف شوا دا دی معلوم تی مجهول ولا صیغه بیا یو شون دی جوړیږي اثبات فعل مضارع معروف ته ګورئ یقول اصل کی و یاق و لو واو بنې پیش و دا پیش می قاف ته ورکړل واو ساکن شول یقولون جوړ شول یقولو یقولان نه جوړ شي یقولان یقولون نه جوړ شي یقولون تقول تقولان تقولین دسی اخره پر کی تقول تقولان یقولن تقول تقولان تقولون تقولین تقولان تقولنا اقولو نقولو تمام صیغوں میں در اصل قاف ساکن اور عین مضموم تھی پټول صیغوں کې د کتل وا قاف خو ساکن وکنا عین پیش و او چې شو عین مسرا واو جوړېدل ځکه یا قولو یا فعلو باقاعده نمبر 8 اتمی قاعده په وجه واو کا ضمہ قاف کو دے دیا گیا واو ولا ضمام قاف تا ورک اور یقولنا وتقولنا میں واو التقاء ساکن سے گر گیا قد یقولنا تقولنا کی واو التقاء ساکن واجب نی واو غرزوالو اثبات فعل مضارع مجهول لا گردانه مند شیدا خو طریقار کې بعد علاوه سکل ته گردان کې د سکیل شي یا قولو اصل کې سکل مجهول ته وړي به د سر شي یو قولو واو ولا زبر بقاف تور کې نه جوړ بشي یو قولو بیا به دا غو په الف باندې بدل شي نه جوړ بشي یو قالو دی په باره کې خبره شته قالان یاداد ورشون دیل شي قالون د ټول یل شي د ټول غږیږي نن سبا د ټول خلی کې رخصتي شوی دي تو قال هغه خلی کې رخصتي شوی تو قالانو تاسو به خلی کې راوخستل شي ډېر زر یقلنا تاسو ټول به خلی کې راوخستل شي یا هغه خزي تو قالو تو قالان تو قالون تو قالینا تی واخذ به خلی کې راوخستل شي دینه بعد تو قالان تو قلنا او قالو زخلی کې راخستل شي مو بس خل خبري کې نو قالو ټول ورځې مو غږیږي مو بس خل لګیا دي دا معنی او بسل شي ان تمام صيغه می قاف ساکن اور واو مفتوح ته د ټولو ځای کې د کتلی او قاف ساکن واو بن زبر باقاعده نمبر 8 ته می کې د وجب واو کا فتحه قاف کو دی کر یو ولا فتحه مقاف ته ير کړه اغه نه بعد واو کا الف سی بدلا او می الف سره بدل کو نو یقال جوړ شل خو به د چالو شو یقلنا د باچ کمی دی بیا ور کې الف و غرزیدلو پھر الف یقلنا وتقلنا من التقاء الساکنین سیګر گیا یقلنا تقلنا کې الف بیا التقاء الساکنین په وجب دی و غرزیدلو